بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اولی حصے سبق نمبر 40 دی او الدرس الثامن اتم نمبر درس شروع دی. د اتم نمبر درس تمرین دی، تمرین مشق ته وایي او د مشق دویم نمبر سوال دی. دې نه مخکې اول نمبر سوالو د پښتو جملو نه موږ عربي جوړه کړې وه، د پښتو جملې راکړې وې، یعنې موږ له کتاب کې اردو راکړي، خو زه کوشش کوم چې مکمل 100% په پښتو کې راټول کتاب حل کو. نو د پښتو جملې راکړې وي د دې نه عربي جوړه کوي. اوس راله د عربي جملو نه به پښتو جوړه کوي، د عربي جملو نه د پښتو جملې جوړې کوي. نو موږ له دا تور مارکر باندې لیکل دا د عربي جملې دي، دا موږ له دوی په خپل راکړي. دا سور مارکر والا لیکل ورته موږ کوو، دا تور مارکر والا د عربي جملې دي. نو د عربي جملې یا فاطمه، یا فاطمه، اے فاطمه، اے فاطمه، اے فاطمه. اینا، اینا مانا دا چرتا، چرتا. زمیلتو، زمیله ملګری، جنۍ ملګری، سهیلی ورته اردو کې سهیلی. کی ستا یوې جنۍ ته وایي ستا هغه ملګري چرته ده، ستا هغه سهیلی چرته ده، ملګري دې چرته ده. یو استاذه ده، هغه خپل شاګرد ته وایي یا فاطمه، اے فاطمه، این زمیلتک، ستا هغه ملګري چرته ده، ستا هغه بله ملګري چې خوا کې در سره کومه سهیلي ملګري ناسته وي هغه چرته ده. این زمیلتک، این معنا ده چرته ده، زمیله ملګري او کی معنا ده ستا. این زمیلتک، اے فاطمه ستا ملګري چرته ده. این زمیلتک، ستا ملګري چرته ده، خو عرب اخري کاف ساکن وي. نو این زمیلتک، این زمیلتک، ستا ملګري چرته ده. این زمیلتک، ستا ملګري چرته ده. اوس وایي هل، هل معنا ده آیا، آیا، آیا تا دا کار کړی، آیا تا مونځ کړی، آیا تا تلاوت کړی. نو موږ داسې سوال کوو که نه، سوال لپاره هل، هل استعمالیږي. اردو کې وایي کیا، کیا تو نے نماز پڑھی، کیا تو نے تلاوت کی، کیا آپ نے یعنی کسی کے ساتھ ہمدردی کی. نو دا هل معنا ده کیا، کیا د سوال دپاره د تپوس دپاره استعمالیږي. هل، آیا هذا والدکی، والدکی دغه جنۍ ته وایي یو سړی ولاړ دی، نو دغه سړي باره کې ته تپوس کوي، وایي هل، هل معنا ده آیا، هذا دا والدکی، والد پلار ته وایي، او کی معنا ده ستا، ستا پلار دی. آیا یا کیا اردو کې ورته ما دا د کیا هم لیکلی دی، دا ستا پلار دی. هذا والدکی، دا ستا پلار دی. هل هذا والدکی، آیا دا ستا پلار دی. هل ذاک، اوس لږ فاصله کې یو کس ولاړ دی، دغه باره کې تپوس کوي، دغه جنۍ نه دغه کس باره کې تپوس کوي. هل ذاک، آیا هغه اخوکی ستا رور دی. اخ رور ته وایي، او اخوکی ستا رور. جنۍ نه تپوس کوي نو هغې کې به اخوکی وایي، کالک نه تپوس کوي نو هغې کې به اخوکا وایي، کاپ باندې به زبر وي، او که جنۍ نه تپوس کوي نو کاپ باندې به زیر وي. دلته جنۍ نه تپوس کړی، اخوکی، اخوکی. هل ذاک اخوکی، آیا دغه هغه ستا رور دی، آیا هغه ستا رور دی. هل ذاک، هل آیا ذاک هغه اخوکی ستا رور دی، ستا رور دی. نو دا په پښتو کې ورله مونږ لیکلی دی آیا هغه ستا رور دی. آیا معنا ده کیا، کیا اردو کې وایي کیا، ٹھیک شوه، هغه ستا رور دی. اوس دغه جنۍ نه بیا تپوس کوي هل، هل، هل معنا ده آیا هذه دا ساعتکی، ستا ګړۍ ده، ساعتون ګړۍ ته وایي، او ساعتکی ستا ګړۍ، ساعتکی ستا ګړۍ ده. نو عرب دا کاف ساکن وایي. نو هل هذه ساعتک، هل هذه ساعتک، آیا دا ستا ګړۍ ده. اوس وایي لمن، لمن معنا ده د چا، د چا. لمن معنا سره د چا. لمن تلک، تلک معنا ده هغه، د مؤنث څیز دپاره به تلک وي، او د مذکر څیز دپاره به ذاک یا ذالک وي. که لږ لرې وي نو ذاک به وي، او که ډېر لرې وي نو ذالک به وي. او مؤنث چیز که در سره درنه لږ لرې وي او که ډېر لرې وي هغې دپاره به تلک استعمالیږي. لمن معنا ده د چا دی، د چا دی. تلک الدراجتو، هغه سایکل، دراجه سایکل ته وایي، سایکل دا خلک په یو ځای نه بل ځای ته ځي، سایکل هغې ته دراجتون وایي، دراجه، دراجه. لمن تلک الدراج، لمن د چا دی، تلک هغه الدراجتو سایکل. نو اوس یعنی
سما او پښتو کې اوس وایه لمن تلک الدراجتو هاغه سایکل د چا دی هاغه سایکل د چا دی لمن تلک الدراجتو هاغه سایکل تلک الدراجتو معنا ده هاغه سایکل لمن د چا دی د دې لمن معنا د ټولو نه اخره کې وکړه او تلک الدراجتو معنا ده تلک الدراجتو هاغه سایکل تلک الدراجتو هاغه سایکل لمن د چا دی ٹھیک شو لمن تلک الدراجتو هاغه سایکل د چا دی بیا تاسو کوي لمن معنا د چا دی هذا القلم لمن هذا القلم لمن د چا دی هذا القلم دا قلم لمن هذا القلم دا قلم د چا دی لمن هذا القلم دا قلم د چا دی اوس بیا د خو دا نور جملې دي وای کیف حالک ستا څه حال دی لفظي ترجمه دا سره کیف حالک ستا څه حال دی کیف حالک ستا څه حال دی مونږ وای ته څنګه یې انا بخیر والحمدلله زه خیم زه په خیریت سره یم الحمدلله یا زه خیم الحمدلله بیا وای کیف والدک ستا پلار څنګه دی نو والدی بخیر والحمدلله زما پلار ښه دی والحمدلله کیف اخوک ستا ورور څنګه دی هو مریض هغه بیمار دی نو دا زمونږ د الدرس الثامن د اتم درس پورا تمرین هم حل شو سبقونه هم حل شو 40 نمبر سبق زمونږ نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام